که څوک وایي چې ماله د الله جل شانه نارینه اولاد راکړي که نه هغې دا وظیفه لازمي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن راووتلمه الحمدلله زمونږ په کلي کې په خوړ کې یو خوشګوار موسم و. زړه مې وغوښتل چې یاره نن دلته یوه ویډیو شیر کړم، ولې چې دا ځای راباندې ډېر ښکلی ولګېدو، ځکه دا د الله نظاري دي چې چېرته ورځې تا ته به ذهن کې تا ته سوچ کې تا ته فکر کې ابه تا ته الله ښکاري، ځکه د الله قرآن کې فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان، ویې انسانانو او پیریانو تاسو به زما کم نعمت دروغ ګڼئ. نو د الله هر یو نعمت کو دی، که هغه دنیاوي دی که هغه اخروي دی که هغه د انسان په جسم کې دی او که د انسان د جسم نه بار په معاشره کې دی، نو یقیني چې د الله خالقیت او د الله مالکیت هغه به تا ته باقاعده په نظر راځي. نو رالم خپل کلي خوړ ته، زړه مې وغوښتل چې یو داسې وظیفه شیر کړمه، خلک په د دې موسم نه هم مزه واخلي او دغه وظیفه به هم په بهترینې طریقې سره وکړي. که څوک غواړي چې یاره ماته د الله جل شانه نارینه اولاد راکړي که نه، هغوی د دا عمل شروع کړي، انشاءالله چې په یو څو ورځو کې به الله جل شانه د امید پیدا کړي چې او الله جل شانه به انشاءالله چې اولاد راکړي. نو عمل څه دی؟ هغه ډېر آسان دی او ډېرو ملګرو ما ته کال وکړ یاره قاري صاحب داسې وظیفه موږ ته راکړه چې یاره الله جل شانه موږ ته نارینه اولاد راکړي. نو د هغې دپاره یو بهترینه وظیفه ده ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. وای دا چې څوک 313 مرتبه د سحر د مونځ نه بعد او 313 مرتبه دا د ماښام د مونځ نه بعد دا چې څوک کوي د دې نه علاوه کم از کم 1000 مرتبه د ورځې سوره فاتحه وي او د 2 ورځو پورې دی چې کم دی هر ورځ 1000 مرتبه سوره فاتحه، یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دا به 1000 مرتبه د ورځې وي، د 2 ورځو پورې به انشاءالله دا عمل کوي. او دغه بله وظیفه چې کم دی د سحر د مونځ نه بعد او د ماښام د مونځ نه بعد 313 مرتبه ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. انشاءالله چې الله جل شانه به دته نارینه اولاد ورکي. خو چې دا سوچ هم پکې کوي آیا ما ته الله جل شانه نارینه اولاد راکړه زه به ورته محمد نوم دم، نو انشاءالله چې الله جل شانه به امید پیدا کوي په یو څو ورځو کې. والسلام، ډېره مننه، الله مراته